السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننی ویډیو زمونږه د هر قسم پریشانی، د هر قسم غم او د هر قسم بیماری د پاره یو بهترین علاج دی او یو بهترین عمل دی. یقینا درته وایم بس الله جل شانه به د دې کلماتو په برکت سره ستا د هر قسم مشکل چې وي، هر قسم پریشانی چې وي، الله جل شانه به دغه پریشانی ستانه ختمي، ستانه به لرې کوي. د نن نه بعد به چرته چاته خپل غم، خپل پریشانی، خپل مصیبتونه او خپل ټینشنونه بلکې د 99 حاجات او د بیمارو علاج په دې یو کلمات کې پروت دی. هغه کلمات کوم دي؟ هغه ډېر آسان دي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمات دي، خو اوس په دا کې څنګه، د دې طریقه څنګه ده او د دې برکت څه دی، د دې فضیلت څه دی، د دې فواید څه دي، نو ډېر بهترین عمل دی. خو د هغې نه مخکې صرف یوه خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوئ. جي کله چې ستا منځ برابر شو، منځ تمام سیزونه به ستا، که د دنیا وي، که د آخرت وي، که هر څه وي، الله جل شانه به ستا هره معامله برابر ساتي. خو اول د منځ اهتمام کوه. او کله چې تاسو ګورئ چې یو سړی صادق دی، امین دی، امانتدار دی، که دا دیانتدار دی، نو د دې به تاسو ته پته څنګه لګي چې دا سړی ښه دی او دا سړی بد دی. نو د ده منځ طرف ته توجه وکړه، د ده د منځ طرف ته سوچ وکړه، وګوره که د ده منځ برابر و، منځ په ټیم و، خو دا کامل دی، دا د الله ولی دی. بیا ځکه چې یو سړی منځ کوي، د هغه به هره معامله برابر وي. او کله چې الله جل شانه د چا نه خفه وي که نه، نو په هغه باندې رزق نه بندوي. کله چې الله جل شانه د چا نه خفه وي که نه، نو هغه الله جل شانه هغه له د رزق مطلب رزق پې نه بندوي، هغه باندې غمونه، ټینشنونه، مصیبتونه، تکلیفونه هغه پې نه راولي. کله چې الله جل شانه د چا نه خفه وي که نه، د سجدې توفیق دی والی، خپل ځان ته نه ودرئ. څومره د نقصان خبره ده چې الله جل شانه زمونږ نه اوس خفه دی او که خوشحاله دی. نو موږ ته به دا څنګه پته لګي؟ موږ ته به پته دا لګي، موږ به خپل منځ طرف ته سوچ وکړو، آیا ما الله جل شانه ځان ته 15 وخته پاسئ او ودرئ او که نه ودرئ؟ نو که الله جل شانه مونږ 15 وخته ودرئ خپل ځان ته، پوه شه چې الله جل شانه زمونږ نه راضي دی. نو عمل ډېر آسان دی. راځم خپلې خبرې ته خبرې سیوا کېږي. عمل دا دی که چا باندې مصیبت رالی، تکلیف رالی، ټینشن رالی، بیماری راله، هر قسم مسله ورته راله، نو چاته بیانوم بلکې د لا حول ولا قوة الا بالله د دې ورد شروع کا چې څومره د په وس کې وي د ورځې وایه، انشاءالله چې هر قسم بیماری، هر قسم تکلیفونه، هر قسم مسلې الله جل شانه به ستا ټولې مسلې حل کوي. دا په یو څو کلماتو کې الله جل شانه دا برکت، دا فضیلت او دا فواید ایښي دي. نو د دې اهتمام کوئ. لا حول ولا قوة الا بالله. انشاءالله چې هر قسم مسله به الله حل کوي. که دا ویډیو د هر چا خوښوي، هغې خدمت کې عرض دی چې دا نورو ملګرو سره هم شیر کړي.